الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. زما محترم معززو تاسو د سبعینا تر اوسه پورې ډېرې مسلې واورېدې، ډېرې ښې خبرې واورېدې. زما خبرو ته ضرورت هم نو او بل دا دی چې زه خپله بیماري م چې زه راتلم بلډ پریشر مې چک کړی نو 110 ته رسېدلی و. نو د دې وجه نه کومه خبره چې کوم هغه رانه هېرېږي، وروسته خبره چې کوم مخکې نه رانه هېرېږي. بیا هم یوه خبره زه کوم خپلو ملګرو طالبانو فارغینو ته، همدارنګه ټولو سامعینو ته الله سبحانه وتعالی دې ماته د کولو توفیق راکړي او بیا موږ ټولو ته په هغې باندې عمل کول راکړي. زما محترم و معززو دا الله په صفاتو کې یو صفت رؤوف الرحیم دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صفت هم رؤوف الرحیم دی. دا الله رؤوف او رحیمیت چې کوم دی نو عام دی، ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. او د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رؤوف رحیمیت دا خاص دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم. د رؤوف رحیم کېدو د الله او د الله د رسول رؤوف او رحیم کېدو تقاضا داو چې مونږ ته الله پاک او د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم هغه خبره، هغه اعمال، هغه کردار او اخلاق وښیي چې هغې کې زمونږ فایده وي او زمونږ آخرت پې ښه کېږي. الله سبحانه وتعالی ډېر په مینه او محبت سره چې خپل بندگانو سره ډېر مینه او محبت کوي، د مینه او محبت نه ډک خبره کوي چې ولا تکونو کالذین نسوا الله. ای زما بندگانو تاسو د هغه خلقو غوندې مه کېږئ چې هغوی الله هېر کړی دی، الله جلال یې هېر کړی دی، د الله عظمت یې هېر کړی دی، الله احکام یې هېر کړي دي، الله شریعت یې هېر کړی دی. الله چې کوم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را لېږلی د هغې شان او د هغې قدر یې هېر کړی دی او د هغې سنت یې هېر کړی دی. ولا تکونو کالذین نسوا الله. د داسې خلکو غوندې تاسو مه کېږئ. ولې؟ د الله سبحانه وتعالی قدیر ذات دی،
الله سبحانه وتعالى کله کله داسې کوي چې بنده ته چې عذاب ورکوي نو د جنس عمل لمر کوي. نو الله وایي چې که تاسو الله مې روي او کچرته تاسو ير کوي نو فانساهم انفسهم، کم خلق چې الله یې ری هغوینه الله پاک د دوی ځانونه هیر کی. بیا د دې انسان فکر نه د خپل فائدې او د نقصان، د خپل نجات او د هلاکت، د خپل آخرت، د جنت او د دوزخ، دا غي دا فکر نه چې زه څه شم، بلکې په تکبر کې او غمن کې او په لوی کې راشي دا هر څه ورنه هیرش. دا د الله عذاب دی چې انسان نه الله هیرشي، دا د الله عذاب دی. انسان چې متکبر شي دا د الله عذاب دی. انسان چې آخرت ته توجه نه کوي دا د الله عذاب دی. انسان چې دین ته توجه نه کوي دا د الله عذاب دی. د دې وجنه الله سبحانه و تعالی فرمایي ولا تکونوا کالذین نسوا الله، تاسو د هغه خلکو غوندې مکیږئ چې هغه الله رب العالمین هیر کړی دي. نو فانساهم انفسهم، الله به د دوین د دې ځانونه هیر کی. زما محترم و معززو، هر وخت الله سبحانه و تعالی یادول پکار دي. د انسان اطمینان چې راځي، انسان په مصائب کوئی تکالیف کی کم انسان اطمینان چې راځي د الله په یاد سره راځي. دا مونږ ته چې دا ټینشنونه، دا مصیبتونه، دا غمونه را مخامخ دي، دا څه وجنه؟ صرف د دې وجنه چې مونږ الله سبحانه و تعالی هیر کړی. مونږ دا غنو چې دا تکالیف، دا مصائب، دا فقر او فاقه، دا خوف او ویره د حکمرانانو نه وجه نه دي. حجاج ابن یوسف په زمانه کې خلق داسې مصائبو کې تکالیفو کې اختو، هغوی روډونو ته وتل، حجاج سره جنگ ته وتل. حسن بصری رحمه الله ویل چې اے خلکو دا حجاج د الله عذاب دی تاسو باندې، فلا تقابلوه بالسيف، پتون سره د دې عذاب مقابله مکوئ، ولكن انيبوا الى الله، لیکن الله ته رجوع کوي، الله ته خواستو کوي، الله ته توبه وباسي، او الله سبحانه و تعالی په در کې عاجزی وکي ورنه سوال وکي چې الله دا عذاب درنه لري کی. نظم محترم، کوم الله یاد کو، دا الله احکام خیال وساتو، دا الله د کتاب خیال وساتو، د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا حدیث خیال وساتو، نو الله سبحانه و تعالی با زمنګ دا ټول مصیبتونه او غمونه او فسادونه مدا بلری کی الله پاک. او کچته مونږ د دې خبرو خیالونه ساتلو نو داسې بختیو، کله یو قسم ته چې کوم دینو مصیبت راځي، کله بل قسم ته مصیبت راځي، کله بل قسم ته مصیبت راځي. الله سبحانه و تعالی دې مونږ دې ټول مصیبتونو نه مونږ ته نجات راکړي، او الله سبحانه و تعالی دا علمی درسګاه دی آباد او شاداب لري، او الله سبحانه و تعالی چې دې اوریدونکو او لستونکو او وینکو ته اجر عظیم ورکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين. جزاکم الله خیرا. شیخ سے محترم بیمار دے، داغی د صحت د پاره ټول ملګری خصوصي دعاګانې کوي چې الله ول صحت ورکي
او الله په خپل دین کې او په خیر کې نور